السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست 11 تاریخ د اگست میاشته د آزادۍ نوماوي چې زه تاسو سره وقتن فوقتن څه د هغې وخت حقیقتونه بیان کوم. تاسو به په خپل د سرکل کې کتلي اکثر به ورته څوک یار دوست وي چې یاره زما نیکه خان بهادر صاحب و یا زما نیکه ته د سر خطاب میلاو شوی یا نواب و. دا ټول خلک څوک وو او دا انګریز ولې جوړ کړی و؟ نن درته دا حقیقت وایم. انګریز چې کله دلته راغلی و که نه، نو د ایسټ انډیا کمپني په نوم راغلی و د تجارت دپاره، او دلته نه به یې د مسالو او د مختلف شیزونو تجارت کو. خو بیا هغوی دومره قبضې شروع کړې چې پوره بر صغیر قبضه کو، او دا ټول راغلي صرف 2.5-3 کسانو. نور بیا دلته پکې د خپل قوم غداران پیدا کړل او هغوی له مختلف عهدې او خطابونه یې ورکړه، او دا هغه خلک دی. په هغې کې به نوابۍ ورکړې، بیا پکې راجا مهاراجا، بر صغیر کې په سوونو زرګونو راجا مهاراجا او نوابیانې جوړې شوې. څه د دې نه مخکې وي چا چې اطاعت وکړو هغه برقرار شو، چا چې ونه کړې نو ټیپو سلطان غونته و چې شیر میسور به ورته هغه جنگ وکړو، شهید شو پکې، او هغه اوسه پورې بادري یادېږي، او نور ټول په کیله سر کې ښودو. نو دغې ته بیا خلقتونه عطا شو، دوی له پیسې مقرر شوې. نوابانو دا سر خطاب چې ورکوي دا هم د انګریز چمچه‌توب چې چا کړی هغوی ته د سر خطاب میلاو شو. خان بهادر دا هم ټول دغه ګروپونو د انګریز خلک وو، او د خپل قوم سره هغوی غداري کړې وه. یا په قبایلو کې چې ملکانان یې په دې دپاره جوړ کړو، دوی ته به د پی د دفتر نه لفافه معاوضه میلاوېده، او په هر قوم کې جوړ کړي وو، او د هغوی کار و چې هغه علاقه کنټرول کول، او دا سرکاري ملکانان چې دوی به د انګریز په حق کې بیا فیصلې کولې او حالات به هموارول. دغسې به د سر خطاب و، دغسې به د خان بهادر خطاب و، دغسې د نوابۍ وې، ارباپانو، دا ټول چې وو نو دا دغه د انګریزانو کاسالیس ورته وایي په اردو کې. بل پکې یو ډېر عجیبه کردار و، او هغه ته به کرسي نشین وي. کرسي نشین دی ته وایي چې څوک به په کرسۍ کینی. د انګریز سرکار مخې ته به د بر صغیر د دې خلکو زمونږ دا حیثیت نه و چې مونږ دې په کرسۍ کینو. نو هغې دپاره انګریز خاص خلکو ته به اجازت و چې د انګریز سرکار مخې ته به ته په کرسۍ کینې کې نو ټول به ولاړي، او هغه کس ته چې به کله اعزاز میلاوېدو نو هغه ته به یو سرټیفیکیټ جاري کېدو، هغې ته به یې کرسي نشین وي. په هغې به هم هغه ډېر فخر کو چې زه به د انګریز سرکار مخې ته کینم، نو دې ته به یې کرسي نشین وي. نو دا کم خلک چې تاسو ته د فخر باندې وي، دا فخر نه دی، دا د خپل قوم سره دوی غداري کړې وه. دلته کې چې کوم د ازادۍ تحریکونو د هغوی ختمولو کې کردار به و، د هغوی جاسوسۍ کې به یې کردار و، عوام کنټرول کولو کې به یې کردار و، دغه کردار و. بیا تاسو ته پته ده چې زمونږ اولني 2 آرمي چیف هم انګریزانو، او هغه تسلسل را روان دی. پاکستان کې ملک آزاد شوی دی، عوام لا د حقیقي ازادۍ نه ډېر لرې دي. هله به حقیقي ازادي شي چې د غریب او د مالدار ته انصاف یو شان میلاویږي، د غریب او د مالدار عزت نفس بحالي، د غریب او د مالدار انساني حقوق یو شانتي. دلته مالدار سړی جرم وکړي هغه ته څه نشته، غریب معمولي چرګه پټه کړي نو 10 کاله په جیل کې. دغه وجه ده چې دا انسانان کله آزاد شو او انسانانو ته د انسان په نظر ریاست وکتل، اب حقیقي ازادي. نو الله دې په پاکستان باندې خپل رحم فضل وکړي، ډېر ګل گلزار ملک دی. خو ما وی چې تاسو ته ووایم چې د دغې خلک دا ټول په احساس کمترۍ کې دي، ډېر په فخر چې وایي چې زما نیکه خان بهادر او زما نیکه ته سر خطاب میلاو شو یا مونږ نوابان یو، دا ټول د انګریزانو خلک. امید لرم چې تاسو پوه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.